أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. یا الله وښیه موږ ته نیغه لار د هغه کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې، نه هغه کسان چې په هغوی باندې غضب شوی دی، ولا الضالین او نه ګمراهه. آمین. یا الله دا دعا زموږ قبوله کړي. مغضوب علیهم، مغضوب چې دی دا د غضب نه دی. غضب چې دی هغه غوسه کېدو ته ویلی کېږي. علامه راغب اصفهاني رحمت الله علیه د دې دا معنی کړ ده چې د انتقام په ارادې سره د زړه وینه چې کله جوش ووهي نو دې ته غضب وایي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د غضب نه او د غوسې نه ځان بچ کړئ خلکو. دا یو اور دی چې د بني آدمو په زړونو کې بلیږي. آیا تاسو غضبناک سړي ته نه ګورئ چې د هغه د مرۍ هغه رګونه وپړسېږي او د هغه سترګې سرې شي؟ نو کله چې د غضب نسبت الله رب العالمین ته وشي نو د دې هغه غایي معنی مراد وي چې هغه انتقام دی. ځکه د دې لفظي معنی چې ده هغه نه صحیح کېږي. غضب خو دې ته وایي چې د انتقام په اراده باندې د زړه وینه جوش وکړي. نو د الله رب العالمین دپاره زړه او بیا د وینې جوش او دا معنی چې کوم دي په هغې کې محال دی، نه صحیح کېږي. نو د دې هغه غایي معنی چې ده چې کله سړی د سړي زړه هغه جوش وکړي او اراده وکړي په چا باندې نو هغه انتقام دی. نو د دې غایي معنی چې ده هغه انتقام دی او بدله اخیستل دي. دې وجې قرآن کې چې کوم ځای راغلی دی چې وغضب الله علیه ولعنه، هلته هم دغه معنا مراد ده چې الله رب العالمین د مؤمن قاتل نه انتقام اخلي. الله رب العالمین هغه د خپل رحمت نه لرې کوي. المغضوب علیهم د دې نه مراد څوک دي؟ نو د عدي بن حاتم او د عبدالله بن عباس او د عبدالله بن مسعود او د نورو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د هغو نه روایت دا دی چې المغضوب علیهم نه مراد یهود دي. یهود ولا الضالین هغه کسان چې په هغوی هغه ګمراه دي. ګمراهه ضلال چې دی د دې معنا ده د طریق مستقیم نه عدول او اعراض کول. د دې ضد چې دی هغه هدایت راځي. من اهتدی فانما یهتدي لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها. څوک چې په نیغه لار روان شو نو یقینا دی روان دی د خپل نفس د فایدې لپاره، او څوک چې واوښتو د حق لارې نه نو یقینا اوښتل د ده په ده باندې دي، یعنې د دې حق لارې نه د اوړېدو وبال په دې نفس باندې دی. نو د صحیح لارې نه انحراف دې ته ضلال وایي. دغه انحراف او اعراض او عدول که عمدن وي او که سهون وي، کم وي او که زیات وي، دې ټولو ته ضلال وایي. ځکه چې د صحیح لارې صحیح لار چې دا هغه د الله رب العالمین په نسبت باندې ډېره خوښه ده، لیکن په هغې باندې چلېدل مشکل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مستقیم اوسیږئ او تاسو هرګز د هغې احاطه نه شئ کولی. بعضې حکماو نه دا نقل دی چې زموږ د صحت او د ثواب یوه وجه ده، لیکن په ضلال باندې د کېدو ډېر وجوه دي. بعضې کسانو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی و. تپوس یې ترې وکړو چې تا فرمایلي دي چې شیبتني هود و اخواتها، سورت هود او د هغې نظایرو سورتونه زه بوډا کړی یم. دا کوم آیات دی چې ته یې بوډا کړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل فاستقم کما امرت. زه دې آیات بوډا کړی یم چې فاستقم کما امرت، ای پیغمبره استقامت اختیار کړه لکه څنګه چې تا ته امر شوی دی. نو استقامت اختیارول او په نیغه لار باندې تګ دا انتهایی مشکل کار دی. نو کله چې دا ضلال معنا دا شوه چې د صراط طریق مستقیمه ترک کول، هغه ترک چې کوم دی که عمدن وي او که سهون وي، کم وي او که زیات وي، نو په دې کې لفظ د ضلال استعمالیږي. نو که دغه
انحراف او د صراط مستقیم نه اعراض کول یا حقیقتا وي یا د چا په خیال کې دغسې وي، نو د هغې دپاره هم دا لفظ استعمالیږي. نو دا لفظ قرآن کې د پیغمبرانو دپاره هم استعمال شوی دی. خو هر ځای کې موږ د دې معنا ګمراهي نه کوو، بلکې د دې خپلې خپلې معنی دي. د یعقوب علیه السلام په باره کې د هغه د زامنو خیال دا و چې یعقوب علیه السلام صراط مستقیم او د هغه نیغې لارې نه اوښتی دی، ځکه چې دی چې مطالبه کوي زموږ نه چې یوسف علیه السلام راوړی، نو یوسف علیه السلام پخوا چې کوم دی هغه به وفات شوی هغه ختم شوی دی، نو اوس هغه موږ دله څنګه راوړو، دی په دې خپل خیال کې غلط دی او دی د هغه نیغې لارې نه منحرف دی. نو هغوی د یعقوب علیه السلام دپاره دا لفظ استعمال کړی و، قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم. یقینا قالو دوی تالله زموږ د په الله قسم انک لفی ضلالک القدیم، یقینا ته په هغه ضلال پخواني کې. مفسرینو د دې معنا محبت کړې ده، تا پخواني محبت کې ستا د یوسف علیه السلام سره یو محبت و، خو په دې محبت کې ته خطا شوی. نو د دوی په خیال کې یعقوب علیه السلام غلط و نو د دې وجې نه دوی د هغه په باره کې د ضلال لفظ استعمال کړی، حتی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هم دا لفظ استعمال شوی دی. لیکن هلته موږ به دغه معنا نه کوو چې نبي علیه السلام ګمراه دی، نعوذ بالله منها. لکه ووجدک ضالا فهدا، او بیا یې مونده تا لره ضالا په خپل محبت کې وارفته، فهدا نو تا ته لار وښودله په طرف د امت باندې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله په محبت کې عشق ته ورسېده او تعلق هغه د امت نه کټ کېده، نو چونکې پیغمبر خو راغلی د دې لپاره چې هغه اصلاح وکړي د امت، یو قسمه واسطه یي، د دې وجې نه تنبیه وکړه الله پاک وجدک ضالا فهدا. دا د بعضې مفسرینو په نسبت دی. لیکن دا لفظ معنا د ناخبرۍ سره هم راځي. موسی علیه السلام فرمایلي و قد قال فعلتها اذا وانا من الضالین کړی ما دا کار، یعنی قتل د قبطي په هغه وخت کې چې زه د ناخبرو نه وم ما ته دا پته نه وه چې زما په یو څوک باندې به قبطي مري. په معنا د نسیان سره او د هیرې سره هم راځي. که بل ځای کې راغلی دی ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. د ګواهۍ په باره کې چې دوه ګواهان په عامو حالاتو کې هغه په کار دي، په عام معاملاتو کې کوم خاص معاملات چې دي چې هغه د حدودو سره تعلق ساتي، د زناو سره، په هغه کې بیا 4 ګواهان دي. ګواهان 2 ګواهان سړي وي، لیکن که کله سړي نه نو بیا یو سړی او 2 زنانه. په عام معاملاتو کې هغه به ګواهان کوي. د هغې حکمت دا دی ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. که د یوې نه خبره هیره شي نو هغه بله به ورته خبره یاده کړي. او دا ضلال لفظ چې کوم دی هغه په عقایدو کې چې غلط شي هغې لپاره هم استعمالیږي. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. څوک چې انکار کوي د الله نه، د الله د فرشتو نه، د الله د کتابونو نه، د الله د رسولانو نه، د ورځ د آخرت نه، فقد ضل ضلالا بعیدا، نو په تاخیر سره دی په عقایدو کې غلط شو، په لرې غلطۍ سره. او د عبادات او احکام شرعیو کې چې لار خطا کی، یعنی په هغې کې غلطي وکړي، نو د هغې لپاره هم دا لفظ استعمالیږي. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا. هغه کسان چې کافر دي او بندوي د الله د لارې نه خلق، یا په خپله د الله د لارې نه بند شوي دي، احکام شرعیه هغې باندې نه چلیږي، اعمالو کې غلطي ده، فقط ضلوا ضلالا بعیدا، نو یقینا دوی ګمراه دي، یعنی غلط شوي دي په اعمالو کې، ضلالا بعیدا په لرې غلطۍ سره. او دا لفظ د ضلال په معنا د غفلت سره هم راځي. لکه دې آیت کې چې راغلی قال علمها عند ربي في کتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی علیه السلام فرعون ته وویل علم د قیامت زما د رب سره دی په کتاب کې، یعنی لوح محفوظ کې. لا يضل ربي ولا ينسى، د الله پاک نه هیریږي او نه الله پاک غافل دی. لا يضل ربي، غافل نه دی زما رب، ولا ينسى، او نه د هغه نه هیریږي. ضالین مصداق څوک دی؟ د دې څه معنا ده؟
نو احادیثو کې راغلی دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او د نورو صحابه کرامو نه نقل دی ضالین نه مراد نسوارا دي نسوارا نو ضالین مصداق هغه خلق دي چې هغو ته د الله رب العالمین معرفت بالکل نه دی حاصل شوی یا د الله صحیح معرفت ورته نه دی حاصل شوی. اول خو هغه دي چې هغو ته نبوت د نبوت پیغام بالکل رسیدلی نه دی او دویم قسم هغه دي چې هغو ته خو د نبوت پیغام رسیدلی دی لیکن هغو ته په حق او په باطل او په صواب او په خطا کې اشتباه شوې ده. نو کوم کسان چې هغه اصحاب الفترت دي چې هغو ته پیغمبران نه دي تلي په هغه زمانه کې چې کوم خلق تیر شوي دي چې هغو ته د حق پیغام نه دی رسیدلی نو آیا دغه خلق د شریعت مکلف دي او په آخرت کې به دوی ته عذاب ملاویږي او که نه. جمهور رای دا ده چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا دوی ته به عذاب نه میلاویږي دغه خلق معاف دي دوی د شریعت مکلف نه دي. دلیل کې دا آیات پیش کوي چې موږ نه یو عذاب ورکوونکي یو قوم ته تر دې چې موږ هغو ته پیغمبر راولېږو او پیغمبر خو چونکې هغو ته تللی نه دی نو د دې وجې نه هغو له به عذاب هم نه ورکولی کېږي. لیکن د احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه رای دا ده چې دغه کسان چې کوم دی په ذریعه د عقل باندې هغو ته هدایت کېدی شي هغه خپل خالق پیژندی شي. دوی دې په دې کائنات کې سوچ وکړي که نه چې دا غټ غټ غرونه دي دا سیندونه دي دریابونه دي ونې دي مرغان دي قسمه قسم مخلوقات ځمکې او اسمانونه دا خو به چا پیدا کړي په خپله نه دي راغلي نو د دې وجې نه دا عقل دوی ته رهنمایي کولی شي. نو که پیغمبر نه تللی نو صرف په عقل باندې هم دوی دا پیژندی شي چې الله موجود دی د هغې اقرار په کار دی. نو د دې وجې نه دغه کسان چې کوم دی هغو به د هغو مواخذه به کېږي. بعضې علماو خیال دا هم دی چې په ورځ د قیامت به الله رب العالمین په دوی باندې امتحان کوي دغه کسان به الله پاک را وبلي او دوی ته به په هغه وخت کې پیغمبر ولیږي خو دوی د پیغمبر خبره ومنله نو دغه کسان به جنت ته ځي دوی کامیاب دي او دوی ناجي دي دوی د عذاب نه نجات بیا مونده. کوم کسان چې په هغه وخت کې هم د پیغمبر خبره ونه مني دغه کسان چې دي هغه به دوزخ ته ځي.